कुर्मी ضلع پرچینار گورنر کټیج کې د صحت حوالې سره یوه دستوره تبیه شوې وه چې پکې د حصرې، روبیلا او پولیو حوالې سره کوټلې خبرې شوې. د کال 2025 د نوامبر 19 نیټې نه تر نوامبر 19 نیټې پورې 12 ورځې کورمي ضلع کې د خسرې او روبیلا بیماریانو خلاف د ویکسینیشن مهم شروع کولی شي چې پکې به کور ته ټیمونه ځي او 5 کالونه کم عمر ماشومانو ته به ویکسین کولی شي. د کورمي ضلع ایمني انجینیر حمید حسین وویل چې د صحتمندې معاشرې لپاره دا شان مهمونه ډیر ضروری دي. د پولیو وایرس اویرنس کوم پروګرام کړو نو ان شاء الله دا ډیر فروټفل دی او دا سیمینارو واجنه خلکو ته اویرنس ملويږي او خاص کر زه به دا وایم چې کوم کورم ډسټریکټ دی دې کې ان شاء الله هیڅ قسم تکلیف به نه وي، رکاوټ به نه وي او ټول خلک به ان شاء الله دا کوم ویکسین دی هغه به بچیو ته لګوي او کوم پولیو قطرې دی هغه به خپل بچیو ته ورکوي. امید دی چې کوم یو میزل دی خسرې ولا هغه ورسره ویکسین کیږي او دغه باندې کنټرول ډیر خوشاله ده ان شاء الله. د کوم پاتې لګ ډیر کوم وایرس ان شاء الله دا مزید سو ویکسینیشن وشي دا به کنټرول شي ان شاء الله. د مهمه دستوري ورستو یو اگاه واقع هم شو چې پکې د لکه مشرانو نه علاوه د صحت محکمې سره تعلق لرونکي خلکو ګډون وکړو. د لکه مشرانو او نورو خلکو ویل چې د صحتمند مستقبل لپاره موټول صحت محکمې سره تعاون کوو او دا شان پروګرامونه هم ستایلي. دا پر کورمي ډسټریکټ هیلث افیسر شمس الرحمن داور سونو FM 96 کورمي ریډیو سره خصوصي خبرو کې وویل چې کوشش دی چې علاقې کې هر ډول د صحت سہولیات ورکړي شي او هر کمې به پوره کولی شي. سیمینار مقصد دا و چې مونږ د 17 تاریخ نه والا 29 تاریخ پورې د میزل یعنی د خسره، پولیو او روبیلا دا درې بیماری دي د خلاف په ویکسینیشن مهم کیږي چې هغه به 17 تاریخ نه سٹارټ کیږي 29 تاریخ پورې باندې به ختميږي. په دې کې به زموږ هر کلی ته، هر علاقې ته، هر حجرې ته مونږ ټیم زی موبایل ټیم اول تبا د 5 سال نه کم مشومانو ته دا ویکسینیشن کوي. نو دې حواله سره چې څومره مشران واغو مونږ سره وعده وکړه اغیر سره مرستو هغه وکړو چې ان شاء الله تعالی مونږ به ټولو هیلث ټیم سره مرسته کوو، مدد وکړو، کوشش وکړو چې موږ سره د پړچینار یو ماشوم هم د میزل روبیلا ویکسینیشن کمپین نه پاتې نشي. او چونکې دا ډیره سخته خطرناکه بیماری ده که چېرته ماشوم ته وشوله نو هغې ته نمونیا، سترګې خرابېدل، نوره خطرناکې بیماري راتلی شي، ایون ماشوم ICU ته هم رسولی شي. نو د دې علاج صرف دا دی چې ویکسینیشن یې وشي او ماشومانو او ویکسین ورته میلاو شي بیا به د بیماري خلاف حفاظت کیږي د ماشوم. دې کې موږ سره تقریبا 80 ټیمونه دي چې هغې کې موږ تقریبا 35 پورې موبایل ټیمونه دي چې هغه به کلی ته ګرځي او هر کور ته، هر حجرې ته به ځان رسوي. دستوري په اخیره کې د علاقې خلکو د خپلې سیمې د صحت مشکلاتو په اړه صحت محکمې نه تپوسونه کړي او ویل چې د صحت محکمې هرې علاقې کې دورې زیاتې کړي چې هغوی ته د کامې او د خلکو مسلو پته ولګي.